أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. سورة البقرہ اول سپارہ آیت نمبر 126. مخکی آیتونو کی رب العالمین د ابراہیم علیہ السلام تذکرہ وکړه، بیا چې کم کور جوړ کړو بیت الله خانه کعبه د هغې تذکرہ وکړه. اوس دعاګانې د ابراهیم علیه السلام چې درې دعاګانې کړې وې د مکی اوسیدونکو دپاره. اول دعا قرآن ذکر کئی کہ ابراہیم علیہ السلام رب العالمین تو فرمائل رب اجعل هذا بلدا آمنا. رب دا خانہ کعبہ خو ما جوڑا کا او دا مکی پخار کے دا رب دا خار دا امن مرکزو گرزے. بل دعا داو کا چھ ربا دا دی اسیدن کو دا پارا ہر قسمہ میوے دستیاب گرزوا. رب العالمین دا ابراہیم علیہ السلام دا دعاگانی قبولی کری دی. مکہ حرم گرزیدلے دے او دا امن زیدے. زمان جاہلیت کے بدا امن زی او پاتشولا اوس نوس خو خامخا دا امن زی گرزیدلے دے. بل دعا ادا کڑوا چھ ربا دا دوی اسی دن کتا میوے ورکا او دا دعائم رب قبول کرے. دا حرم کے مکہ کے ہر سیزن کے ہر قسم میں وہ دستیاب ہوئی. اس دلتا امون نشتا خوچ علتا ورشے تا تب دستیاب ہوئی. دا سی نور دا سی فروٹ چی دا غی سیزن نوین مونگتا نخ کاری خو رب العالمین با پا آغا خار کے دستیاب گرزولی وی. دا دا ابراہیم علیہ السلام دا دعاگانو نتیجہ دا رب دا سی قبولی کری دی. او دا دعا ازکا اکڑا چھ دا بیابان زیو نو دعایو کا چھ رب کعبہ خو میں جوڑا کا خودلتا با عبادت دا پارا ہم سوک پیدا کا او دا امن زی ہو کر زوا دا سنہ چھ شڑی وی خلق عبادت لرزی او پیر کی وی. نو کور دا اللہ کو جوڑ شو خورب دا دے اسیدن کم پیدا کا چرازی و عبادتو نہ کئی او پا امن کی وی.
او ګوره ابراهیم علیه السلام دعا کې امن مخ کې ده رزق بعد کې ده. ضروری دا نه ده چې یو سړي سره ډېرې پیسې وي یا ډېر رزق وي چې امن نه وي نو رزق د خوند نه به نه خبرېږي. او چې سړی امن کې وي نو که معمولي غوندې شی مخوري نو خوشحاله وي. ولې امن خوشته که نه؟ او که یو کس ته دا هر قسمه میوه کېده خو یره کې وي او د رزق په خوند باندې پویه نه شي چې زه څه خورم. بعضې خلک وایي په روټۍ پویه نه کړه. نو امن یې مخکې کو چې امن ډېر ښه شی دی. کم علاقو کې چې امن نه وي د هغه علاقو خوند نه وي. نو ابراهیم علیه السلام امن مخکې کو او رزق یې بعد کې کو او رب العالمین دا دعا قبول کړه. بیا مخکې تاسو خیال کړو چې رب العالمین ورته وفرمایل انی جاعلک للناس اماما. اے ابراہیم علیہ السلام تا خو ډېر کوششونه کړي دي ډېر محنتونه دي کړي. زه تا امام ګرځوم د خلکو پیشوا دې ګرځوم. باقی امامان بستا انبیاء کرام ستا د اولاد نوي بلدا چې هر یو بتا ته نسبت کوي متفقن علیه شخصیت به دې ګرځوم. نو بیا بعد کې ایک دم ابراہیم علیہ السلام ویلی ومن ذریتی رب ما خو پیشوا ګرځې خو زما اولاد کې هم رہنما پیدا کا پیشوا پیدا کا مقتدا پیدا کا. نو رب العالمین ورتا جواب کې قال لا ینال عهد الظالمین. ٹھیک شو ستا پا اولاد کې به هم امامان پیدا کوم. مطلب دا د دین پیشوا چې پچا باندې دین قائم وي. دین چاته محتاج نه دی خو په بعضې کس آباد وي. نو ستا په اولاد کې به هم پیدا کوم خو دا واوره لا ینال عهد الظالمین. ظالم سړي ته دا رتبه او دا مرتبه نه ورکوم. مطلب دا ایماندار ته به ورکوم مومن ته به ورکوم. نو ابراهیم علیه السلام مخکې داسې دعا کړې وه چې د ایمان تذکره نه وه کړې بس صرف یې دومره ویلي وو چې بس زما اولاد له ورکې. رب ورته وفرمیل چې ایمانداره یادوه چا کې ایمان نه وي زه وله ګوره دا رتبه نه ورکوم. نو ابراهیم علیه السلام دلته د ایمان تذکره کوي چې ربا امن هم ورکي رزقونه هم ورکي. من آمن بالله من آمن منهم چا چې ایمان لرلی په الله او پر ورځ د آخرت. دلته د آخرت تذکره وکړه. داسې نه چې رب العالمین راته بیا وایي چې ګورې بدانو له نه ورکوم صرف نیکانو له به ورکوم. نو مخکې ابراهیم علیه السلام مو فرمایل من آمن منهم بالله والیوم الاخر. مخکې نه ویلي خو دلته ویل خو رب العالمین ورته په جواب کې څه وویل اے ابراهیم علیه السلام یاد ولره مخکې امامتو د دین مشري وه نو الته د ایمان ضرورت ځکه ما ویلې چې لا ینال عهد الظالمین. او دا خو د ګېډې مسله ده د خوراک مسله ده دا زه هر چاته ورکوم. تا خو صرف دومره وفرمایل چې من آمن منهم بالله والیوم الاخر. رب دا رزق ورکا امن ورکا هغه چاته چې ایمان یې لرلی په الله او پر ورځ د آخرت. الله جل شانو ورته وفرمایل
ومن کفر فامتعه قلیلا تی ایمان والا ہے مکہ کے چو کسیدونو کا کافر مو سب والا فائدے ورکو معلومه دا شو دنیا رب تڑے رسپکا دا اخروی باب کے دا خبروں کا چلا ینال وحد ظالمین مشری د دین ہر چاله نه ورکو او چې دنیاوی کې ابراهیم علیه السلام فرمایل من آمن منهم بالله والیوم الاخر رب ورته فرمایل قال ومن کفر فامتعه قلیلا چا چې کفر کړه هغه ته هم فائدې ورکو حدیث کی راځي کچره د دنیا قدر الله سره د ماشي د وزر مروي ما سقا کافرن کافر ته یو ګټو بنوي ور کړه خو رب العالمین سره د دنیا هیڅ قدر نشته دا ولې دا بے وفا ده ټول ورځ شپه بوله ځان ستړی کې ځواني بوله ختمه او بے وفائی بدر سکی ارشد نه اخری تا خالی لاس لیگی دی وجنه د بے وفائی د وجنه دا ډیر بیکاره شی دی یو کس ډیر مالدار دی خو بے وفا دی یو کس دی غریب دوست دی خو با وفا دی وفادار دی هغه ښه دی ولی چې وفا ده ورکې دنیا کا ډېر څه دي بې وفا ده ډېر مالداره خلک د دنیا نه لاړل قرآن وایي موږ ټولو له رزق ورکو یو ځای کې رب العالمین همدغه خبره کړې چې موږ هر چا ته رزق ورکو کلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربک اللہ فرمائی دوی تم رزق ورکو دا در رب عطا دا دنیاوی اعتبار سر ہر چاہتا اللہ رزق ورکی دا دا رب العالمین قانون دے قل من حرم زینت اللہ اللتی اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصتا یوم القیامہ اللہ فرمائی دنیا میں نیکانو خلقو تم ور کڑے دا خو آخرت میں والا خاص تیار کڑے دنیا ہر چاہتا ور کئی نیک تم ور کئی بد تم ور کئی اللہ فرمائی تا خو صرف دے ایمان خبر او کڑا چی ایماندار تدا ور کا چاچی کفر کڑے غی تم فائدے ور کم خو بیا بے یورز عذاب تراکا گا واغدر بد زیدے سمامونی زینے دے نو رب العالمین فرمائی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ دعاو کڑا ابراہیم علیہ السلام رب جعل اے رب اگرزوا هَذَا بَلَدًا آمِنًا دغ خار زید امن زا امنی دا امن والا خار اگرزوا چه امنی ورکی وکی امن نے دویم ورزق اہلہو اور رزق ورکا اہلہو اہل ددیتا من الثمرات دمیونا میوجات ورلورکا دا نور سے ولی ندیات کڑی سبزیانے وغیرہ اے اہم شے اب فروٹ دی گورے دا گرانوی دا اعلی شے دے دا بیلا خبر دا چھ سبزیانیم دا صحت دا پارخی دی خو قیمت دا فروٹ اوچتوی ذائقہ کے فروٹ دا یو خپل زیلری نو ذکر رب العالمین خصوصاً دا میوو تذکرہ اکڑا پا دعا دا ابراہیم علیہ السلام کی چھ ابراہیم علیہ السلام مو فرمائل ربا دا دیو زیدون کو تا میوے ورکا خوہر چاہتا نا من آمن منہم ہاگا چاہتا چی مانی راوڑے منہم دا دوینا باللہ پا اللہ باندی
والیوم الاخری او پرواز دا آخرت باندې چې په الله یې ایمان راوړی دی پرواز دا آخرت یې ایمان راوړی دی دغه خلکو ته رزق ورکا رب العالمین ورته فرمایل قال ومن کفر او فرمایل رب العالمین او چا چې کفر وکړو فامتعوه نو هغې ته هم فایدې ورکما قلیلا لږې غونتې ځکه ویلې چې دنیا ده لګه که تاسو ډېر هم شي لګه ده یو خو پې سړی مړیږي نه ولې لګه ده انسان هله مړیږي کله خاورې ته ورشي ونه یو بل نه مخکې کېږي کمپیټیشن روان دی چې زه د بل نه مخکې شم بل وایي چې زه د بل نه مخکې شم هسې مقابله را روانه ده قرآن وایي الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر الهاکم التکاثر الله فرمایي هلاک شوي تاسو د وجه د تکاثر نه تکاثر ویلې کېږي یو بل نه مخکې کېدل یو بل نه مخکې والي خراب کړي اولاد مې د فلاني نه زیات شي پیسې مې د فلاني نه زیات شي تکاثر دی ته وایي ملا وایي چې د فلاني نه مې علم زیات شي دې د وجه نه کله نه کله د الله رضا شاته پاتې شي یو بل نه مخکې کېږي په فلاني شي کې په فلاني نه مخکې شه الله فرمایي دې شي تباه کړي حتی زرتم المقابر تر دې چې قبرونو ته به ورسېږئ لګیا به تر دې چې قبر له به ورشي هله به دې دا مقابله سلو شي نفحة العرب کې یو واقعه دا داسې پوره یاد هم نه ده خو دوه قبرونه یو تن پې تېرېدو نو یو قبر باندې لیکلی شوي چې زه هغه تن یم چې زما په مرضۍ به هوا چلېده وایي چې بل قبر خوا کې مې وکته وي لیکلي وو چې دی دروغجن دی دا اوسپنو والا و هغه اور دپاره به یې هوا یو پم ورکولو د هغه هوا یادوي یا تن ویلې چې یار عجیبه خبره ده مړي موسې یو بل غیبتونه کوي داسې دور سره مونږه دوچار یو قبرستان باندې خلکو د خپل قبر د خپل مشر په قبر کم القابات لیکلي چې دا دلته م عزتمن شي خلک جنازو ته هم ګوري چې دا جنازه په کم خلکو سره روانه ده څنګه کټ کې دا تابوت شته نشته سنت طریقو ته خلک نه ګوري رسم رواج څومره خلک راغلي مونږ په مړو کې هم دا چل کوو حتی زرتم المقابر قرآن وی لګ دنیا دا زه کافر تم ورکوم الله دې په دې خبرو زموږ ستاسو یقین پیدا کړي ثم اضطره الى عذاب النار الله فرمائی بیا بے را کاغم مجبورا بے کم اور آبے کاغم الى عذاب النار پا طرف دا عذاب دا اور دنیا دا کئی دی لگی فائدے زہر چالا ورکم بیا روز دا قیامت تا بے عذاب ترا کاغا خواہ عذاب مڑا یو روز یو میاش بئی بیا بروزو ډېر خلک دا خبره کوي چې د دنیا په زینتونو کې اخته وي مړه ځو به یو ورځ به ترې بیا راوځو ګمان کې دا دي چې دا چېرته د ټور ځای دی د سیل اور به شي یو هفته به چکر وي بیا به ترې راځي ګب نه دی قرآن څه وایي وبئس المصیر بد زیده دا ورتگ اے خلقو ډیره بره ټکانه ده وبئس المصیر بره ټکانه ډیر بد ځای دی
جهنم اور ډیر سخت ځای دی. هغې نه یوه شغله دنیا ته راله، دنیا کې به هیڅ شی پاتې نشي. د جهنمیانو شکلونه به څرنګه وي. الله دې مې حفاظت وکړي. الله فرمایي اے خلکو وبئس المصیر، داسې ورکوټی ځای نه دی، ډېر بد ځای دی. اوس بله دعا یې ذکر کوي چې ابراهیم علیه السلام تعمیر وکړو، نو پس د تعمیر نه هغه څه دعا کوي؟ نو رب العالمین فرمایي وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، او کله چې اوچت کړل ابراهیم علیه السلام القواعد، بنیادونه د بیت الله، بنیادونه د بیت الله، القواعد اوچت کړل. وَإِذْ يَرْفَعُ معلومیږي دا بنیادونه وو، دې صرف اوچت کړل. که بعض علماء وایي چې نه، حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اول کور د بیت الله دا پزما کې پسر موجود او ابراهیم علیه السلام جوړ کړه، او بل بیت المقدس چې سلويخ کاله بعد د ابراهیم علیه السلام نه آباد شوی دی، چې یعقوب علیه السلام آباد کړی دی بیت المقدس. دا مبارک ځای نه دي، مسجد حرام، مسجد نبوی، بیت المقدس. مسجد نبوی کې تقریباً یو مز په یو لک دی، مسجد حرام کې یو مز په یو لک دی، او مسجد نبوی کې یو مز په زر باندې دی، او په بیت المقدس کې یو مز په 1500 دی. څومره مبارک ځای نه دي. نو دا ځای چې کله جوړ کو ابراهیم علیه السلام بنیادونه یې اوچت کړل، نقشه موجوده وه، مخکې مونږ پرون تاریخ بیان کړی چې لس ځل آباد شوی دی. نو بیا یو دعا کوي، ګوره دا څومره ښایسته عمل یې کړی دی، بیت الله یې جوړ کړی دی، څه د ګب عمل نه دی. بیت الله ډېر لوی مقام لري، هغه یې جوړ کړ. قرآن څه وایي؟ وَإِذْ يَرْفَعُ، او یاد کړه هغه وخت اے پیغمبره کله چې اوچت کړل ابراهیم علیه السلام القواعد بنیادونه من البیت د بیت الله، و اسماعیل او اسماعیل علیه السلام هم دوانو کله چې د بیت الله دا عمارت اوچت کړو او جوړ یې کړو. اسماعیل علیه السلام رب جدا ذکر کو، دا ونه فرمایل چې کله اوچت کړو ابراهیم او اسماعیل علیه السلام بنیادونه، بلکې رب العالمین فرمایل چې کله ابراهیم علیه السلام بنیادونه اوچت کړل، وروسته ویلي و اسماعیل و اسماعیل، ځکه اصل کردار په اوچتوالي کې د ابراهیم علیه السلام. نو څه وایي؟ ربنا اے رب زمونږه تقبل منا، قبول کی زمونږه دغه عبادت، ربا قبول کی مونږه دغه عبادت. اصل شی قبول والی دی، چې رب ته قابل قبول نه نو ته هیڅ حیثیت نه لري. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په ورځ د قیامت به یو پهلوان سړی راوستلی شي، ډېر غټ دروند سړی به وي، خو د رب العالمین په نسبت به د هغې د ماشي د وزر عمره قدر نه، وزن به یې نه. ولا یزن عند الله جناح بعوضة، د ماشي د وزر عمره وزن به یې نه. و عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه چې بوټي ته ختلی و، ورکوټې خپې وې، نری نری پنډۍ وې، هغه ښکاره شوې، هوا راله، نو صحابه کرامو چې ورکوټ خپو ته وکتل، نری وجود ته وکتل،
نو بعضی مسکی شول، رسول الله صلی الله علیه وسلم په پوه شو. هغه مسواک کټ کولو رسول الله صلی الله علیه وسلم لا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایا تاسو د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه و چې خپو پس خندا کوي پروز د قیامت پتل د میزان یعنی هغه تله میزان پاغه کې به تاسو د دې وزن وګورئ چې د احد د غر نه بدرنیخ په د عبد الله ابن مسعود وی رضی الله عنه. نو اصل شی قبولواله ده. رب د خلکو جسمونو ته نه ګوري، خلکو شکلونو ته نه ګوري، د خلکو مالونو ته نه ګوري، اخلاص ته ګوري، زړه ته ګوري، عمل ته ګوري. سړی عمل خسته وي، زړه خسته وي، بس بدرک دی وي، غریب دی وي، فقیر دی وي. بهر صورت اصل شی قبول والے دے. دعا وکړه ربنا تقبل منا، رب دا مونږ قبول کې مونږ ډېره خواري وکړه. یو سړی موضوع کی پکار دے استغفار دے وای سنت طریقم دا ولی مثبت کار نه دے. مطلب دا دے چې رب په دې کې مې څه خطايي کړې وي استغفار غواړم، بخنه غواړم، حق مې ادا نه کوم. ما قدر الله حق قدر، مو خدا الله قدر نه دی پیژندل. رب څومره لوی ذات دې څومره اسمانونه جوړ کړي، څنګه جوړ کړي، څنګه کائنات روان دي، لوی کائنات دې رب جوړ کړي او مونږ رب نه دی پیژندل. رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو به څومره خفګان کول، رب یې پیژندل. بهر صورت سړی چې خاملومو کې ورپسې به استغفار وای، رب د عمل را نه قبول کی. تبلیغان حضرات چم گشو کی بیا چې راځي وي استغفار صبر راځي، ولی عمل را نه رب قبول کی. یو سړی ټول عمر تدریس کوي، مولاوي، او رب ته عمل قبول نه کی، برباد شو. بل یو تن دی درسونو تم ناز دی، په دین خرچې هم کړي دي، مالونه هم لګولي دي، عزتونه هم قربان کړي، خو چې رب ته قبول نه کړي نو لاړو. منځونه به هم کړي وي، رب ته قبول نه کړي، څپې دعاګانې به کوي، رب عمل را نه قبول کړي. حدیث کې راځي چې یو تن به 40 کاله مونځ کړی، ان الرجل لیصلي 60 سنه وما تقبل له صلاة. 40 کاله به مونځ کړی وي، یو مثبت رب نه قبول کړي. دا به څوک وي؟ کافر خو مونځ نه کوي، دا د مسلمان په باره کې دی. معلومه دا شوه چې په خپل عمل باندې جړېدل پکار دي. خو ښکلی تعمیر یې وکړو، خو تکبر نه کوي چې مونږه بیت الله جوړ کړی دی. مونږ تاسو خو معمولي غوندې کار وکړو، الحمدلله مونږ ته چل کوو جي، ځان ته نسبتونه کوو، د خپل عملو باندې نیک عملو باندې فخر کوو. د آیت نه محدثین علما مفسرین علما دا خبره نقل کوي چې په عمل باندې فخر نه دی کول پکار، چې نیک عمل باندې ته فخر کوي. یوسف علیه السلام ته وګورئ، رب د نیکانو نه مې وګرځئ، حالان کې پیغمبر دی وایي نیکانو نه مې وګرځئ. داسې نه وایي چې زه نیک یم، زه موحد یم، ما پسې دنیا نه، وایي نیکانو نه مې وګرځئ. بهر صورت ابراهیم او اسماعیل علیه السلام چې کله تعمیر وکړ څه وایي؟ ربنا دواړو ویلي یقولان ربنا، اے رب زمونږه تقبل منا، قبول کی مونږنا، انکا یقینا انتا ته اے رب سمیع اوریدونکی دعا لرا، دعاګانې درته کوو رب قبول کی. العلیم پوهه یې په نیتونو باندې، رب په نیتونو خبرداري، رب د عمل را نه قبول کی. السمیع اوریدونکی، کله چې دعا کې او ته چې دا مې قبول شي، یو خو ربنا ډېر وایا.
ګور هر پیغمبر ربنا ربنا ویلی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، ربنا وهب لنا، دا سیتونه دي ټول ربنا ربنا. په دې ربنا لفظ سره عاجزي ده. ربا زه خو ستا عاجزه بنده یم، ربا زه خو ستا عاجزه بنده یم، ته مې رب یې، ته مې پالې لکه بچی چې څرنګې عاجزه وي پلار ته چې تا زه ساتلی یم، ورنه زه خو نه وم. داسې رب ته به م عاجزي کوې ربه ستا د پرورش د لاندې. بل چې ته وې رب زما واوري او قبول کړي وې السمیع ذات رب اوریدونکی ذات زما دا دعا قبوله کړه. هغه صفت به د رب ذکر کې کم صفت مالک چې رب دی. رب ته ګورې حالاتو نه خبرې، ته بصیر ذات ما څه مدد وکړه، حالات ګورې. تعلیم ذات رب ته خبردارې زما دا حالت سی، رب زما دا دعا قبول کې ته اورې السمیع ذات. یو زنانه راله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبره کوله. عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي هغه ګډ کې وا ما ورته ډېر غوږ ده ما نه اورېده. وی رب العالمین په عرش باندې د هغې خبرې واورېدې او په دې کې جبریل رالو آیتونه نازل کړ. رب داسې ذات دی. وی ما کته نه مې اورېده، رب العالمین د عرش نه واورېدو، جبریل راولېږو آیتونه نازل کړ. قد سمع الله قول التي، دا آیتونه نازل کړ. بهر صورت دا سے دعا بکے رب توریدون کے ذاتی پوہا ذاتی زما دا دعا واورے اتسوئی ربنا اے رب زمونگا وجعلنا مسلمینی اگر زوام طول مسلمانان مسلمینی یعنی تابدار اگر زوامگا تابدار ستا چې مونږ ستا تابعدار یو، د بل چا نه. د بل چا تابعداري به نه کې، د رب تابعداري به کې، د رب د رسول یو قسم حکم به منې. ربنا اے رب زمونږه وجعلنا اگرزوی مونږه مسلمینی تابعدار لکستا ومن ذریتنا او زمونږ د اولادنا امتن یو ډله مسلمتن لک چې تابعدار وي ستا. رب مونږ هم ستا تابعدار وګرځوه، ربا زمونږ بچي هم ستا تابعدار وګرځوه. دلته هم ورسه د بچو غم دی. حرم کې رب زمونږ اولاد آباد کې او ستا تابعدار یې وګرځوي چې ستا تابعداري کوي. بچو له به ماحول ورکې، داسې ځای کې به له کور اخلي چرته مدارس وي صحیح عقیده خلکو ته ښودلی کېږي. ګوره دلته م ابراهیم علیه السلام سره د چا غم دی؟ د بچو غم دی. صرف ځان غم نه کې، د بچو غم باندې کې. بچي مې چېرته دي، څه کوي؟ صرف په ځان کار نه کېږي. ته به جنت ته لاړ شي، بچي به دې څه کوي؟ د بچو غم بم کې. ګوره ابراہیم علیہ السلام سره د اولاد غم نے وی ربا منگم تابدار اگر زیستا مسلمت لگ ستا تاب مسلمین لگ ستا تابدار ومن ذریتنا و آلات زموننا امتن تابدار امتن یوڈلا مسلمت لگ تابدار ستا. رب زمون دا اولاد نم دا سی خلق وگرزو چستا تابداری کی وَأَرِنَاهُ خَيَا مُنْتَا مَنَاسِكَنَا احکام دا حج عبادت زمونگا او خیا مونتا طریقے دا عبادت زمونگا. رب مونتا طریقے دا عبادت خیا عبادت بچنگا کو کعبہ جوڑا شوا خوش کعبہ کے امن امرالے رزق امرالے کچھ خریس کے امن یو عبادت نوی بیا مزہ نوی
ربا عبادت بم کو خو عبادت به په کومه طریقه کو چا چې په کومه طریقه وکړو نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې خبر ختمه رب مونږ ته اوس طریقه وښیه کومه طریقه چې ستا خوښوي عبادت دې ته نه وایي چې ته به خپل فیکټري ایجاد کړې دا به عبادت وي شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله فرمایي چې 2 سوالات یاد کړي او د هغې مختصر 2 جوابات بس ته په دین پوه شو اول سوال بندگی به د چا کې دویم سوال څنګه به کې 2 سوالات اول سوال بندگی به د چا کې دویم څنګه به کې نو دا اول جواب دے دے بندگی به د الله کو د بل چا نه بل چا ته به سر نه ټیټو دویم څرنګه به کو د نبی په طریقه به کو بس د مولا طریقه نه تاسو زدل تو کتم پنسه ملان دي تاسو دا وای مثال کے طور پر چې زموږ د مولا نه چې بلان دی وی جی نسب نمونه نه یا لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه موږ د پاره پیغمبر نمونه ده مولا نمونه نه ده موږ خطا شویو مونږ چرته سبزی اغیستا او د فروټو په دکان وردن نشویو ته چې یو طریقه کې نو د مولا په طریقه بنځي دنیا په طریقه بنځي د پلار په طریقه بنځي نو کلی ته یو مولا راغله او بل زینا و یا خلکو داسې خلک پیدا شوي دي وایي چې د مور او پلار خبرې مه منئ مور او پلار هر خبره منه خو دین باب کې مه منه دین باب کې به د چا منې د قرآن او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث قرآن وی فلا تطعهما که هغوی تا ته د ناروا حکم کوي بیا به تابعداري نه کوې وحی به په رسول الله صلی الله علیه وسلم راتله زمونږ په نیا نه راځي چې مونږ د نیا طریقې به اپناو کوو مونږ به د خپل مولا طریقې اپناو کوو په مولا باندې وحی نه نازلېږي وحی په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نازله شي صفا دین دی مونږ په شک کې پراته یو چې مونږ مشر دی د سر تاج دی خو پیغمبر نه دی ته وایې جی ما ورته پیغمبر نه دی ویلی ته چې د هغې طریقې اپناو کې ګویا کې تا ورته پیغمبر وویل علامہ اقبال مرحوم شعرونه دي بزرگوں کا درجہ نبی سے بڑھائیں چې د بزرگانو درجه د پیغمبر نه موچته کړې ده هر چا خپله درجه ده اوس مثال کې طور پر څوک ځان سره فروټ والی کوټې ته وردن نشي د خپلې ښځې او مور وایي چې ګوره که نه کور ته یې هلته ویوړل نو چېرته ویشي خپله ښځې کوټه دی وړي به کیسه ختمه نو که نه چې ولې ویوړل ښځې ده ستا مور خپله درجه ده د ښځې خپله درجه ده ستا به خپله مقامي د ښځې خپل مقام د هر چا خپل درجات دي بعضې کمکل خلک وي هغوی د ښځې حقوق هم چاله ورکي مور لی ورکي د هر چا خپله درجه ده داسې په دنیا کې د مولیان زمونږ خپله درجه ده د یو لوی عالم خپله درجه ده بیا هغې نه غټ عالم چې مخکې تېر شوي د هغې خپله درجه ده حدیث کې راځي انزل الناس منازلهم خلق په درجو سره وساتئ یو تن ته به ودرېدلو وخت وي سړی به ودرېږي خامخا مشر دی یو تن به عام سړی وي هغې سره به لاس میلاو کړي اوس ته به نه دا تکبر دی د هر چا خپل ځای دی د هر چا خپله مرتبه ده اصل کې مونږ دین نه دی پېژندلی په هر صورت و آرنا مناسکنا وښیه مونږ ته طریقې ربه تا خو کعبه هم جوړه شوه تعمیر هم وشو ربه اوس مونږ ته طریقې د احکام د حج وښایه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلي دي په هغه طریقه به حج کې وتب علینا او مهرباني وکړه په مونږ باندې ای ربا رب مونږ باندې مهرباني وکړه مونږ توبې قبولي کړه انک انت التواب الرحیم
यकीनन तौबे क़ब्ल उनके ये अर्रहीम रहम कौनके मखकि मुंग दा खबर वकड़ा چې کله یو څه سوال کې نو هغه رنګ صفت به رب العالمین تاخلي دعا کې رب تا اوریدونکي ذات توبه وباسه رب توبه مې ده نو بیا به د رب صفت بیانې رب ته تواب ته چې توبه قبله نو رب زما دا توبه قبول کا تواب صيغه مبالغه ده رب ډېر توبه قبله څومره ګناهونه کوي رب چرته زمونږ رازونه بل ته ښودلي نه پټ ساتي خو توبه هم قبلوي که نه یو سړی ټول عمر په ګناهونو کې مبتلا وي چې بوډا شي او رب ته لاسونه اوچت کړي رب یې مخکیني ټول ګناهونه معاف کړي داسې ګیله نه ورکوي اوسه پورې چرته وی ما او تا دا ګیلې ورکوو ته چرته وی اوس رایق شوی رب العالمین چاته دا ګیلې نه ورکوي تواب ډېرې توبې قبلونکی دی انکا یقینا انت تواب ته توبې قبلونکی الرحیم رحم کوونکی رب توبې هم قبله او رحم هم کوي مونږ به ټول د رب العالمین په رحم انشاءالله جنت ته ځو زموږ اعمال کمزوري دي مونږ تاسو به په دعا کې وایو رب توبې هم قبله توبې هم قبوله کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل لن ينجو احدكم بعمله سوک بم په خپل عمل جنت ته لاړ نشي صحابه فرمایل ولا انت اذا الله رسول ته ډېر لوی شخصیت اذا الله نه بعد لوی مقام ستاده ته بم په خپل عمل نه خلاصيږي ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمه وفضل مگر رب چې مې په رحمت کې رون غاړي او په فضل مې رون غاړي الله بس جنت ته نو موږ تاسو ډېر کمزوري یو تاسو دعاګانې وکړو رب انک انت التواب الرحیم وصلی الله تعالی نبینا محمد